کله چې تا اوډ بیللی بهر لندن ته تللی چې بیا راغلی غاړې یو بل ته ورکې وجاړي ته داسې شپېته کاله بعد پاکستان ته رالې د مکر جړه قوم ته کې مکر جړه دې وکړه چې څوک به بیا اوټ راکړي تا د خپل بچي په لندن کې نه لیده چې دلته راغلی په سټیټ غاړې ورکې وجاړي یو بل ته وښایه چې تا بیللی او تا پاکستان کې پوره 15 کاله تېر کړي تا خو چې بیللی تللی بار ملک ته مسلمان بیا هم نه پوهېږي دا خلک 15 کاله بعد ما و تا غولی زما د کشمیر تپوس دی ونه خو چې کم یو کینی او راشي امریکې ته به لاړ شي کشمیر باندې به زه ښه ورکوم په کشمیر باندې به زه ښه ورکوم میټنګ به پې کوم په امریکا کې تا پې څه وکړه څه له خلقو ته دروغ وی مسلمانه ټول عمر ما ورته داسې دا یاد وساتئ که چېرې دغه فوج نه وی چې په دې سرحداتو زما او ستا بچی شپې روڼی خدای راستي دا لیډران به ټول بار ملکونو ته تښتېدلي وی دا زما او ستا بچی په دې غرونو په واورو کې پراته دي او د امریکې او د انډیا ډس ته یې ځان نیولی دی تا د دې لیډرانو بچي چېرته لیدلی دي چېرته یې وښایه چې په رکشه کې چېرته لاړ شي پراډو کې به ځي پس 3 او 4 کروڑه روپۍ ګاډی به اخلي په هغې کې به ګرځي او تم چې وله مخامخ شي خوله وله چینګه چینګه کې په دې خوله وله یو څوک ورکه ورته وایي دا ګاډی کې چې ګرځې دا زما پیسې دي تا څه توره کړې پاکستان دپاره په فوج کې ما بچی شهید شو روغ کارګر دې ور نه که زما 1000 رونه او ستاسو بچي مونږ پې ور نه که او بیا دې وله په دش خوش کې پرېښوده جهاد زه کوم جهاد فوج کوي جهاد ما و تا عوام کو او مزې پې دغه خبیث لیډران کوي خپل بچی جهاد ته ورکړی نبی علیه السلام بنیاد کېښوده ای لیډر صاحب که غیرت درکې نه د صحابهو نه غیرت زده که